د قران کریم یو تفسیر ده، هغه ته تفسیر مظهری وایي. دا لیکل ده مولانا ثناء الله پانی پتی په هندستان پانی پت کې یو ډېر لوی ولی او ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرگ تیر شوی. که تاسو خیال وکړئ اولیاء الله او نیکان چې دي نو دا هم په علماو کې تیری. جاهل سره او بے علم سره چې ده هغه ولی او بزرگ نشي جوړي. ځکه چې د ولی او بزرگ غرض دای چې هغه به لار کې ولاړی او کوم لار چې خدای ته تلیوي دغه لار به خلقو ته خي. نو کوم سړی ته چې د خدای لار په خپل نه معلومه نو هغه به بل ته څوک او خفت را خفت کای کند بیدار یو او د بل د چرته وی خولې شي. اخر او د وی خول د پاره ویخ سړی پکا او چې سړی په خپل او د نو هغه به گویا کې بل د سره ویخ. نو د ولایت د پاره علم چې د هغه شرط دی. د پروردگار عالم شان او ذات هغه د سړی په خپل پیجندلې وینو اله د بل سړی ته وخی کړ. چا چې په خپل نه پیجندلې نو هغه بل ته چرته خو دیش. عزیزانو علماء محدثین لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې دعوت نبوت کول په دغه وخت کې دوه قسمه خلق او د دعوت نبوت داسې شی ولکه په یک دم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي. نو په دې حیواناتو کې تاسو وګورئ دوه قسمه مخلوق دی. یو داسې حیوان دی چې رڼا وګوري نو روند شي نظر نه لګي. په تیار کې نظر لګي او په رڼا کې نظر نه لګي. تاسو به پیژنئ خاطرک ورته ا د شپې ګرځي د ورځې نه ګرځي. د ورځې هغه وګورئ چرته دیوال یا کومه سوړه کې نه وته ځکه چې د ورځې دغه نظر نه لګي او د شپې دغه نظر لګي شپږ د ټوله شپه ګرځي. نو یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نورون شي نظر نه لګي او یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نو د 200 میلو نه ورته رامنډه کې اول راشي. لکه پتنګ وګوره چې رڼا وګوري چې ګوري د دنیا پتنګان به ول راشي. نو بیا دغه پتنګان د رڼا نه زینه کته ډیر شړې اغي بیا ول راځي. کته بیا شړې اغي بیا ول راځي. نو ترغه پورې د دې رڼا نه دا پتنګ جدا کیږي نه چې تر سو پورې خپل ځان په سوځولې نه. ترغه دې رڼا نه غیر چاپیر او په د پاسه بڼيږي را بڼيږي چې وزري وسوځي. سحر لوګوره د رڼا باندې ډيري پتنګان مړ پراته. علماء محدثین وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تراتل داسیو لکه په یک دم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي. نو دغه وخت کې په مکه کې دنیا اوسېدا. ابو جهل، عبد الله ابن ابي ابن سلول، ابو لهب وغيرها چې رڼا ولید نو وړاندې شو. رڼا وو نظر نه لګېدو لیدوی نه. او ابو بکر او عمر او عثمان چې رڼا ولیدا نو د پتنګانو غوندې پیزان قربان کړو ځان پیوري پری. نیکانو الله والا خلقو ته پزړه کې القاوش الهام ورتوش. دا هم گویا کې یو قسم دی د وحی. لکه حدیث کې راځي چې رؤیا صالحه چې دي نیک خوبونه دا هم جزء من اجزاء النبوه. د نبوت د اجزاونا دا هم یو جز دی. نو عرض داو چې وحی عرفانی چې دا د الله والا خلق پزړه کې الله پاک الهام او القاو کی. نو گویا دغه القا چې کوم دی دا هم یو. نو شیخ سادی صاحب وایي دا ډېر لوی سړی تیر شي. اوس عزیزانو زمونږ ملک شیخ سادی مونږه سپې جنو یا مولانا روم سپې جنو کنه دي. مونږ اوس دې ورځو کې که خیالو کوي اول د منبرای په غم اوس چې د میرای په غم یو چې میر بسوک جوړي. د خار کې تاسو ګورئ او د کلو ملو کې چیربین بسوک جوړي. لکه په تور بلا د ټولو والے شو خو څوک به میر شي یا څوک به چورمین شي. سب بلا خو به پیوشو څه غم وړي کم بخت او بدبخت چې شپه او رزم بل غم نشته خو بس اورت خړت جوړ دی. الته په صاحب حکومت اعلان وکړ چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړي. دا ملک د مسلم لیگ او د پلار ټیکا ده. جونې په مدینه منوره کې اعلان وکړ چې 80% منبران چې دی هغه مسلم لیگ کامیاب شي. مدینه کې ته په خبر ګستر ګورون شوس په مدینه کې تاسو سره د مسلم لیگ وغم
الته خود پیغمبر روزی ته ودرېګا، درود وایا، سلام وایا، دعا وکړه پاکستان ته چې خدای زی وزیر اعظم ما پروردگار ته پکې د قهر او غضب نه مونږ خلاص کې، د بمبارون هم خلاص کې، خدای دا پردي بچی چې کباب کیږي د ملک له خیر اسباب جوړ کې پټه پړون شي. هلته دا دعا وکړه ته 80% مسلم لیگ کامیاب شي. دا استعمال زه تاسو ته ایمانی وایم چې دغه جمعې موږ ورکول نه مړ تور شوی کار کلمې پرې خو یزایرورا لری کېږي. دا څه ملک دی یا دا څه قوم دی؟ ورځ بیرته در باندې د دشمن جاز راشي. پرون چې تا د لنډی کوتل نه 13 امبولانسو کې د بم کباب شوی خلق راوړه، 13 امبولانس، او بیا حلم نه وي. پرون د 400 د اډې نه دی سمره خلق په بمونو تیکه شوی خلق راوړه ورځ بیرته. نو پرون راته یو اخبار والا ټلیفون کړو وی چې څه بیان ورکول غواړي، مال یو 2 شعر دي که پکې دا وراولي، نور څه بیان خو مال نه راځي. ویلو آیا مالا شیرون دادی چاہ کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم، کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم، کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم، ہے کوئی تخت کے بنانے میں، ہے کوئی تخت کے بنانے میں، کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں. چرته څوک لګیا دي تخت جوړي، حکومت جوړي، اقتدار جوړي. کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں. چرته د مور یو بچے دے په بم کې الوته دے په تختہ پروت ته لمبئی قبر د پاره تیاری. ہے کوئی تخت کے بنانے میں، کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں. کہیں زینت میں مست ہے دلہن، کہیں میت کا سل رہا ہے کفن. چرته خزیناس دی ناوے جوړی، بار سړی په جنگ راغلی دی، کلاشنکو په ور سره دی او ډر دځې کوي، او چرته د مړو کپنې ګندلې کی. نه دا شعرونه دي کدا اخبار کې لیکل شي. دا زمون ملک. نظم عزیزان و عرض داو چې ملک نن دا اللہ تعالی په عظیم قهر او غضب کې گرفتار. عظیم دین مخ کې ګورئ چې نور بچکی نن خبر پوي موي نه. د روس صدر چې امریکای ته تلو، 6,000 صحافیان امریکای ته رسیدلي. صحافي پیژنې ماما ته وي یو طایفه د عربو سره چې کوم دي یو منس پوه نه شوې ماما، ما خو درته وی زما خو بیړه هر کله ته پوه شو که نه. هغه د خدای ساده را تخله کې ناست کېږي که نه چې په خبره نه پوهېږي. 6,000 صحافیان امریکې ته رسېدي، 6,000. او په امریکا کې په تمام ملک یو عجیب و غریب چراغان دی چې د روس صدر گورباچوف امریکې ته راغلی. ستا د ملک وزیر او صدر چې بل ملک ته لاړ شي، نو د هغه ملک سربراه ورته وایي اډې ته نه راځي، یا ورته کم کوسډب وزیر راولیږي، یا ورته څوک سیکرټري راولیږي چې ورشه جاز نه راکوس کا ورای والا چرته هوټل کې کېناو. دا ستا د ملک عزت دی. عرب ملکونو ته تللی دی، پته ولګوئ چې شاه فهد د سعودي عرب سربراه چې دی، شاه فهد راغلی دی ایرپورټ ته د دوی ریسیو کولو لپاره. خو هغوی ته پته ده که نه چې دا خیر غوښتوله راغلي. نو چې تاله ملنګ راشي او درته وایي چې پیسه راوړئ خدای مه بخښه، نو ته به ورپاسې، تاسو به ورپاسې خو به هغه چاله چې ته پوهې چې دا څه سړی راغی، چې ته دا پوهې چې دا خیرمال دی سپېلني لوګی کولو والا راغی، نو ته به څه ورپاسې؟ دا د دې سربراهانو د لاسه ستا د ملک عزت دی په بار ملکونو. بیا په دې پوهې چې ستا د افغانستان مذاکراتو کې هیڅ پیشرفت نشو. د روس او د امریکې منځ کې د افغانستان مسله همدغسې مرداره پاتې شو، هیڅ پیشرفت پکې نه کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې امریکا ستا د ملک خپل سټیټ جوړول غواړي او امریکا تا خپل غلام جوړول غواړي. نو پیشرفت د افغانستان مسله کې نه کېدو یو لویه وجه دا ده. دلته تم خوشحالې چې خدای د کابل جوړ او مکې، ولې
که په کابلیان راوریږي نو په تاسو مرا وساسي کنه تاسو هم ور سره نه استای غوسش دا تاسو د خدای لپاره د کابل والا خدمت کوي او دا اورېدو خبرې نه دي راشي چې درته وخه نو عرض مې دا او عزیزانو چې ملک دې بحران کې خطه دې لګیا دي چې دینه مخ کې بچکی کله دشمن جاز راشي او ستا په فوجي کیمپ بم راو غورځي ته په ایمان وای چې دا اعلان جنگ دی کنه دی زوز د ملایم دی جمعات کې ناس دی او یو سړی کوتک پلاس راغی او په جمعات کې په مارا کې خوي نو دینه سیوا بل څه شته چې زمو داغه جنگ به پکې بل څه شته نو په یو ورځ استاد لنډی کوتل فوجي کیمپونه وشتل او په بل ورځ درته د باجوړ وشت او پرونه درته په 400 کې وشت او تلګیا د بار ملکونو دورې کې او د کرکټو تماشې کې یو بل نارای غوندي خبرم پکې ده او دا تپوس بکوم چې ابل اورځي دوبای ته د جلیل کبابی کباب چا غوختي دا چاو دوبای ته د پیښور د نوتیو د جلیل کبابی کباب چې سو غواړي وای په ایمان درته وای چې د دنه لوی بیغمه به د خپل ملک نه بل څوکي دوبای نو عرض مې دا عزیزانو چې زمون ژوند خو انتهایی خطر کې دی او مونږ ته د 1 منټم پته نه لګي چې ار چرته ناشته نو ته په امن کې نه که په کور کې په امن کې نه که په دکان کې په امن کې نه که په لار روانه په امن کې روان به او غړاز بشي تیکا تیکا بپرو د ملک د بیا امنه ده او حکومت سره غم د دې دې چې الا دا د چواریانو مشر جمعدار بم مونږه مسلم لیگ جوړو په دې ملک دا نور خلق د خدای بندگان نه دي یا د نور په دې ملک څه حق نشته دا د مسلم لیگ کو جایګیر د ایمان تقاضا دا او ایمان دا ده چې داري صوبې سربراه اعلان وکي چې ټول منبران آزاد دي چې څوک خوخه هغه د میر جوړ کی پکار خدا سي ټول آزاد نه ټول روغاړي او لاس ورته بربند کی چې دا ګورئ کړت کوي دا وناجي مونږ سوي په مونږ د دا منبران دا د مور پورې کې ما پیژن دا منبران ایمان بز تاسو توخنده تاسو چې ورته زمبای کې دی او دا کامیاب کړیم دي دا بدر تصوخ یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې الکه څوک مولا نه کوي قدر کی مولا پیدا شونو نو تباکوم ای وی جن کو مونږ مولا توب نه توبه دا پټه صلاح کړی دا چې د نواب مطلب څه دی راځي پټ پکې یو مولا کوي پټ یو سره هندستان ته لګلې دی لسته کاله کې خالم شوه دی او کلی ترار چراغ نواب ته وی چې مونږ کې یو مولا پیدا شو وی څوک دی وی فلانه وی تاسو راولې نو د نوابانو ته خیالو کې دا غټه متکی پرتی وی متکه پیژنې غټ بالغ لوی کاټ او غټ بالغ ته تورې رئیس دی او په بالغ ته داسې خدا مولای ولا راوس ها مولا صاحب کمزې کې علم وکړو نواب ورته نوابانو خبرې موریدلې چرته د خانانو خو موریدلې غنا خان نواب خا علم دی وکړو او جیوم خالم شوي او صحبات نه دي نجی او ټکم نه پات ټول کتابونه مې خلاص ول ګوره مولا صاحب سبب پاتې پکې ول نجی بس اتوري ته لاس کو نواب چې دې سټه ولا برابر کړ ویلا تا ویلی چې خدای یو ده خو چې داسې کوي تا ویلی چې خدای ویل نجی ما خو نه دی ویلی چې خدای یو ده بس تور نواب کې اخوا اکلی خلق ته ما چې درته وی چې مولا جوړ نه کوي کدا مولا و نو د توري په کاتو سره د خدای دی یووالي نه انکار وکړو زئی ما تاسو په جندري وای چې تاسو کې کوملا جوړم شي تورا بنشي نو عزیزانو توري موري په ټول درته پته ولګي او د ملک به ګوري چې جس کی لاټي اس کی بینس دا ټول به د خان د خلې نوکران تماشا به وکي په دې څو ورځو نو دا زمونږ د ژوند حال دی پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ور سره پورا مانوس کړي نه او دینم زده کړي نه نو ترغه پورې خدای سره زمون ګډ جوړ نه جوړيږي نو چار کله دین دې زدن کو خدای سره دې ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دې دا حال دی نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو چې قران کی آیات راځي یمحو الله ما یشاء الله محوکی هغه شی چې کوم د رضا وشي لوح محفوظ چې سلی کلی دي چې د خدای رضا وشي نو هغه محوکی داغه په ځای نور سولي دا کار
मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह द ज़ामन यो उस्ताद मौलाना ताहिर नामा है। नो मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह मुराक़िबा दे और मुराक़िबा की अजीजानो दाग नजर पर लौह महफूज प्रेवत उस दा 13 जुमा माता स्तवेली च मुराक़िबे दा अगा इल्म दे और अगा शान दे चे दे वक्त के मुंगे पेजनुम नाओ न पे जब दा खबर करता कौन जमा दा यकीन दे चे तासो पोए गई ना दम यकीन दे पेजंदो को प्रेदा दम यकीन दे चे पोए गई पे ना चे मुराक़िबा सता हुई नु मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह मुराक़िबा के दा अगा वही इरफानी और वही अलकायदा पर लौह महफूज नजर प्रेवतो नु दा ज़ामन उस्ताद चे कमो मौलाना ताहिर से दा पास पर लौह महफूज लिखले शकी शकी माना बदबख्त नु दे डेर खपश और ख्याल उकच दा सड़े खुजमा द ज़ामन डेर खिदमत कई और पर लौह महफूज चे बदबख्त लिखले दे दे नतीजा दा चे आखिरुल अमर बदे जहन्नम ते नु मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई च मां तदखल बुजुर्गान अक़वाल रायात शु च द नेकानो प दुआ बांधे अल्लाह पाक तकदीर हम रद कई नु तकदीर की दिया दो किस्म तासो इल्म कलाम वना खो प्रेदा और कतेम प्रेदा खो बहरहाल तकदीर की दो किस्म दी यो तकदीर मुबरम दे यो तकदीर मुअल्लक दे नु तकदीर मुअल्लक च दे अलगा अल्लाह पाक द नेकानो प दुआ बांधे रद की लका हदीस के राजी चियो सड़े नेक कार कई 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 च दाओ द जन्नत मंस की यो लेश फासिला पातिश नु यो दस कार त्यूशी च ब्या दाओ द जहन्नम मंस की यो लेश फासिला पातिश बद कारू न कई 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 च दाओ द जहन्नम मंस की यो लेश फासिला यो कार तिदास यूशी च ब्या दाओ द जन्नत मंस की यो लेश फासिला किस पता नहीं मकबूल इबादत पटोल इबादातों के पटते ऐस पता न लगी चिदा अल्लाह ज्यादा रजा चिदा गपत शिकेदा जुमात न बरावते 200 नफल बदी करी तस्बीह बदी अड़ूरी उच जुमात न रोजे अड़के बदी दास तेर शिवी ची यार नन खो मेडे रखवारी उकड़ा अगार सदी लाड़ दूर बार चिलार से यो सड़े बो वलाड़ी दनन बई दुकान सरा चे हो गया और यो अता ने रावाले और दनन बई ने और तय और उठाए वाले वाले आमुंजुना बदे प मखदर विश्ते शिवी और पदे यो रोटे बस्ताओ द जन्नत मंस की और लेश फासिला पाती नु मकबूल इबादत पटोलो इबादातों के पट दे द पारा दे चियवने कई तबन्ना असरा के हारे ने कई तब वर तरगाड़ा उसे और ने कई दा बने चे दा लारा के काने प्रोते दाबला चनी की मना को जख्पते वारा ना जरगुना मुंजुना बस्ता यो तरफ ते लारे न काने देखा कोल चित्त की सुख तिंदक न खुरी दाब अब लरिश यो दाब कबूल शी पदे बजनत तलाश मां खबर पड़ी न मकबूल इबादत पटोलो इबादतों के पटते इस पतन आशिकान डेर प्रात रमजान आदि प दर्द सनम आशिकान डेर प्रात रमजान आदि प दर्द सनम खुदा पे खबर दे चे द यार मीना बचा सरवी माशुके आशिकान हो डेर ज्यादा उस दाएस पता न लगी ची द माशुकी मंजूर नजर सोख दे इस पता यो माशुका दा जरगुने आशिकान वो द माशुकी पर नजर के सोख दे दा पता या खुदा ता पता दा या द माशुकी ता पता दा ची दा गेड़ा चासा नुजमा अजीजान मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह दुआगानी शुरू करे छह बार इलाह दा सड़े खुडेर मेहनती और ख्वारी का सड़े दे और पलोह महफूज शकीली कले शवे दे खुदा तप करम और मेहरबानी स जमाना पस मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह त पढ़ के इल्का उशवा च मुराक़िबा ओकड़ा च पलोह महफूज ओकत ना द शकी पजे सईद लिखले शवे यानी द नेकबख्त बदबख्त पजे नेकबख्त लिखले डॉक्टर इकबाल निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें ये खाकी अफरी फितरत में न नूरी है न नारी है उस उलमा लिखी च तकदीर मुबरम की दिया दो किस्मत यो तकदीर मुबरम पलोह महफूज और फी इल्मिल्लाह यो तकदीर मुबरम देता हुई चिदा अल्लाह पर इल्म की मुअल्लक हुई और पलोह महफूज मुबरम लिखले नुद्दा मुबरम चिदा अल्लाह पर इल्म की मुअल्लक हुई दाम दा अल्लाह वालों पर दुआ बांधे रख की अजीजान दुआ देर खशे और अगर दुआ देर खशे दे चित्तने और तापसे पशिशा जो तने
ته خبر هم نه او تا پسې پشیشا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه، دا پیرانو میرانو له چې ورشه صاحب دوانه به مې نو باسي موټی والا ګرم کې نو یا الله یا الله داسې اکو بکې دي چې ته نه خبر هم نه او زه تا پسې پشیشا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راغی عمره ته روانم دعا راته هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي. هو ورته یا اخی لا تنسانا فی دعائک، اے رورګوټیا چې التما دعا نه یې التما د پارم دعا. عمر فاروق دعا ډېر خوښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لاس اوچته او کنه اوچته، یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای. تونه والا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړي هر دعا ور سره ور برابر شي بس پاتې کې خدای قبلای. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو کې چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوه التام اذان نرست دا دعا وی خلک وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دي چې د اذان نرستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولېږه. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبر هم ورته محتاج. ما خبره کوي نو ځان ته د احتیاج نه باندې مونږ په 24 ګنټه امام غزالی رحمه الله تعالی و تبارک دپس بخپل رور منځ نه کولو احمد غزالی دا نن نظر کاله مخکې تیر شوی دی. نو امام غزالی راغه مور ته شکایت وکړو چې زما رور ما پسې منځ نه کوي دا خلق بچوي. نو هغه زوی راوغوښتو احمد غزالی چې بچیا ته د رور پسې ولې منځ نه کوي؟ ورته وی زه د پسې ځکه منځ نه کوم چې د زړه چې دی هغه د حیض په وینو ګندی دی په منځ کې د حیض د مسلو تصور کوي. کتاب لیکل شروع کړی دی احیاء العلوم نو باب الحیض په کې لیکي لګیا دی نو منځ کې تصور کوي چې دی د پاره به اسباب کم ځنه پیدا نو دی په منځ کې د حیض د مسلو تصور کوي. لہذا زه د پسې منځ ځکه نه کوم. مور ورته څه ووی؟ مورم بزرګه وه مور ورته ووی چې امام غزالی په منځ کې د حیض د مسلو تصور کوي نو خو کتاب لیکي سبابت عام مسلمانان فائدہ اخلي د قوم د مفاد په حق کې تصور وي. ته پستر ګورون شي چې ته ولار په منځ کې او خیال دې دا غزړه ته کاغه په منځ کې د حیض د مسلو تصور په زړه کې کوي خو سبابت د خدای مخلوق فائدہ لري. ستاول دا غزړه ته خیالي په منځ کې تا هم خپل خیال د الله نه وګرځولو دا غزړه ته لیکلو کړ نو تا واغې کې څه فرق شي؟ په کار دا دی چې ستا خیال هم دا غزړه ته نه وي او ستا خیال هم الله ته. نو زما عزیزانو منځ کې چې ته ودرې او ستا خیال دا راغی چې دا پلانې سره ما سره پلیت یا مردار ولاړ دی او د سره زما منځ نه کېږي نو تا ځان ته غټ وکړه تا ځان ته ښه وکړه ځان دې بزرګ وګڼلو او دې پلیت وګڼلو. نو تکبر او غرور ویم دیتا چې د ځان نه بل سره سپک وګڼي. غرور معنا دا ده چې ځان نه بل سره سپک وګڼي دیتا غرور وای او د غرور سزا بداوي سزا بدای چې دا ګناه به تر هغه نه معاف کیږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه ته. د غرور ګناه په توبه هم نه معاف کیږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه. نو عزیزانو الله دې مونږ وساتي. غرور ډېر خراب شی دی غرور ډېر خراب شی. نو دی وجنه دا تپوس مکوه چې دا پلانې څنګه دې مونږ ور سره کیږي کنه کیږي
چې جماعت ترانه نه وته ته مجرم او د خدای عدالت ترانه نه وته ته مجرم ته د خپل ګناه د بخنه تصور کوا ته د بل ګناونو تسلا ګور عدالت کې چې سړی پیش تم مجرم ولاړې زم ولاړې تو وای چې ته د خپل جرم د معاف کولو خیال دی په کې چې د عدالت معاف کی راته او کته د بل جرمونو ته به خیال نو دیو جنا غاوره کېږي ما یو سړی او 300 کال عمر او 300 کال عمر د الله په ذکر کې تیر کړي اړه کې خیال ولا راغی چې 300 کال مې خدای ته یاد کړي چې مال به څه ځای جوړ کړي په جنت کې د شپې خوب کې جنت تلاړو او سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده او په دې لام باندې مدرح کړي ده لا دته تاسو کو چې څومره مودا اوسو چې په دې لام دې دا مدرح کړي ده ملائکه ورته 3 لک کالو ویل سپويږي ویل سپتانه لګي چې خدای ته مقبولم دی وکړ قیامت په ورځ براته حکم وشي چې اوس الا الله وایا نو لا معنا اس نشتا اس نشتا نو د قیامت په ورځ به الا الله وای چې اس نشتا کدینم دغه ذات ته بل څه تا څه شی او زه څه شی پړ دی تا په د تصور دنیا کې جال د څه شي غړولې او در پیښ څک رحمان بابا وای کنه اے عاقل وګونی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهان بتالا شوایم تا تا ډېر مات کړه مړې د قبر جنو چې د قبر به نلی دل هی چاته بادشاہان دیواړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پس دارات په ژوندینه توبه او باس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا هغه د خوشحالۍ کور بیا د ویر اډش عزیزانو عرض داو چې هیڅ شی داسې نشتا چې تور پورې له تړي او تارا ټینګي ستاد ژوند سیلاب چرا خوش شي ستا ژوند را ټینګولې نشي سکندونو کې به ختم نو ته یې څه او حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز پیدا سمے او بیا پرهیز شي نو عرض می داو چې مونږ هغه فریضه ده چې اول تپوس به د الله په در کې د مونږ کی اول تا مونږ کړو نو عزیزانو هغه مونږ کې اوس دوه هيئت علماء لیکي چې مونږ د پارا او 10 فرض او 10 بالذات فرض نه ده که او 10 فرض ده نو منځه د پارا فرض اوس او 10 ته وک او یو مونږ دې په وک او تر بل منځه پورې دی او 10 وو نو کدی بل منځله دی تازه بل او 10 کو نو ثواب زیات ته کینی په دغه او 10 مونږ کی عزیزانو او 10 کې سلور فرض او 10 کې مخوینځل لا سنت تر څنګهلو پورې خپې تر گیټو پورې او د سر مسا د سلورمیز د سر مسا دا علماء نزدکل وګونو کې ګوتوال یا د سټ مسا کول دا سنت او مستحب کار دی فرض پاو 10 کې دا سلور کدی سلور زینو کې د ستنه عمر زم اوچ پاتې شنو او 10 نه دی شي اوس او 10 ماتیږي پڅ او 10 ماتیږي عزیزانو بدننا وینا وتا دانا و در باندې ناو ته وبېدو یا درنه هوا وتا او یا ودشو خو ودک پلتای دیوالی او ناشته ودشوي نو 10 نه ماتي که پلتای والو باندې ودشوي او جوټه درغه داسې لاس پزما کوله ګولو نو او 10 مات شو ځکه چې خوب سره استرخاء د مفاصل راځي احتمال د دیوی چې تانه هوا وتی یو خبره ما کړې و بعضی معترضین او چې سړی نه هوا وځي نو هوا وته سره مخلاص بوینځي دا او 10 بکې او کنه دا هوا چې کم زنه وتی دا دازې بوینځي نو عقل خدا وایي چې کم زنه هوا وتی دا دازې وینځنه د مخلاص څخه ګناه ده او شریعت دا وایي چې نه هوا وي تو علا زې بنوینځي بلکې مخلاص به
اوس دې کې څه فلسفه ده دا تپوس چرته علماو نه وکړي. نو عرض داو چې دین د عقل شی نه دی. چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدائی. نو د انساني عقل رسائی دین ته نکیږي دا معنا نه ده چې دین د عقل نه خلاف شي، بلکې ستا عقل ناقص ته رسائی الته نکیږي کینی دین د عقل نه خلاف شي نه دی. زما عزیزانو دې مقام کې سوچ وکړئ چې انساني عقل بسئی او بیا په پاکستان کې لا عقل کم ځای دی. هغه د پښتو یو شعر دی چې وای زړګي لا ډاډ ورکه پخپلا مدام به څوک ډاډه کوي وشتلی زړونه دا خپل ځان به پخپلا جوړه. دا توقع مکه و چې دا د مالی خلق بګینی ماخه مسلمان کی مالی خلق تو ګور هر مالک بس غل په سر تکی چې وادي پکې وی ګورا چې سنتي پکې وی ګورا تماشې کوا. مالی خلقونه دا توقع کې چې دا به ما خسرې کی کده کور خلقونه توقع کې چې دا خزه به می خسرې کی. خزه خود دا قران د پلار په کور کې خړلې چې زه د کراور شم لوی دلبت جوړوم به برکې به میزان سره ګرځي. خزه خود د پلار کور کې قران خړلې چې دلکړې مې نه والله کدي فرید. نو خزه نه دا توقع مکه چې ما به خزه خسرې ممور نه دا توقع کوا مپلار خړوس نه دا توقع کوا چې دا پلار به می خسرې. کته پلان دا سیدی چې کته خسړی توپ شورو کې صدو لازوی دي ځان نه جوړ کړي دي. پلان د خدای په قهر اخته ایا سړی نه چاته پوسو کوي سوزا من دي ویل په نامه خو سلور دي خو ادو په مړو حساب وې څنګه وې ادو چې دي هغه دکانداری روزگار کوي بیګاله څه پیسې وروړي او هغه ادو چې دي جمعات کې ناشتي یا په مړو حساب دي کور وران شبد بانګونه دي او دوی دا د پلانانو کوروانو خبري. نو مپلار نه دا توقع کوا مرور نه دا توقع کوا ممور نه دا توقع کوا او مخزن نه دا توقع کوا. مخپلوانو نه مد علاقه خلقو خپلوان کته چرته تبلیغی جماعت کې شي او ګیره پرې دی او صاحب مسواک در سره او خپلوانو کراور شي نه مولا شي زګیال د خپلوان ټول رامیان دي کړ یو تپ کې علالي شوي نو په 500 رامیانو کې چې یو علالي ورننه باسي دا غم دا خیالي چې خدای دا په کې آرامي نه شي. نو مې چان عمل را چې تا ته به خسړی توپ سبق وخی یا تا به خیلاره ترا کوي. تاسو ګورئ تبلیغ والا پر خلک خان دي کنه خان بلا رواني خلک ور پر تبلیغیان دي. نو ته صحیح دا تبلیغیان دي ته څه کافر بچیا ته کافر دا د یو لک سلیری زره پیغمبرانو په لار راو دغه چې پیغمبرانو لخته پوګه کړی و او در په در بګرځیدا او د خدای مخلوق ته به کلمې خو دي. پیغمبرانو بم دا کار کول. نن دا قوم ګوره دي خلکو پورې خان دي. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض داو چې په خپل د خپل گریوان کې سر دننه کوي او سوچ وکړي د خپل ژوندۍ په تیر شوی او راتلون کې حال باندې سوچ وکړي تیر شوی څه دی او کیږي بچ او ما ته کول څه پکار زب بچکیږم څنګه سیلاب خورا روان دی اور را روان دی زب بچکیږم څنګه. تو توقع یې چانه مک اس ملک حکمران طبقه خدا تاسو وګورئ. اول ورځ زمونږ د ملک وزیر اعظم راغی خلک راغون کړ قبایل راغون کړ غاټ غاټ پټکی او کولې په سر وې ما قبایل له 1 کروڑ روپو اعلان قبایل له ای ډیر خوشحال. نو ما ورته په دغه ستر ګوراند شي چې دا تاسو پکته په دغه ټپو کې نه پکار داده چې ټول قبایل پر پاسې دلې وي چې 1 کروڑ روپۍ ځان سره کېدا په دې ملک د قانوني شریعت راوستو اعلان وکړه. نو نوړای درته واچو لمخې سرم ورته لکه او خوځوله مونږ اوس په کې څه فرق دی.